بټن دا وایسته بټن څه مکه دا وایسته نری دی خوانه دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزتمندو محترمو د هر قوم دپاره هغه یو تهوار وي یو د خوشحالۍ ورځ وي نو زمونږ د تهوار او د خوشحالۍ ورځ هغه نننۍ ده عید په معنی ده عود یعنی دوباره راتلو سره بار بار راتلو سره یا عید ویلی شي په معنی د خوشحالۍ سره ټوله میاشت هغه بنده روجې ونیسي خپل خواهشات هغه مغلوبه کړي دغه بنده هغه ټوله میاشت هغه صبر کړی دی ټوله میاشت هغه د صبح صادق نه واخله او د غروب ابتابه پورې د خوراک څښاک وغیره نه ځان ساتلی دی دغه بنده چې کله به شپه شوه نو ده به د تراوو اهتمام کوو دغه بنده چې ده به په دغه میاشت کې هغه د تلاوتونو اهتمام کوو د فرایضو او د نفلونو اهتمام به یې کوو نور د نیک اعمالو اهتمام به یې کوو نو دغه د رمضان دا میاشت ده دا په تابعدارۍ کې تېره شي دا په صبر کې تېره شي دا د ورځې ولګه تنده وي او د شپې هغه عبادت وي ودرېدل وي الله پاک ته نو دغه د صبر میاشت دغه میاشت چې کله تېره شي نو د دې په بدل کې الله پاک دغه بندګانو ته یو خوشحالي ورکړي چې ای بنده تا چې دی نو هغه تکلیف تېر کو ای بنده تا چې دی نو هغه روجې ونیولې د شپې د عبادت وکړو نن د هغې بدله دا ده چې تا لپاره د یو خوشحالۍ ورځ چې دی نو هغه مقرر شوې ده لیکن دغه د خوشحالۍ ورځ هغه د نورو قومونو د خوشحالۍ په شانتي نه ده هغه نه د یهودیانو د خوشحالۍ په شانتي ده هغه نه د عیسایانو د خوشحالۍ په شانتي ده نه دغه ورځ هغه د هندوانو د خوشحالۍ په شانتي ده نه د بل یو قوم د خوشحالۍ په شانتي دغه ورځ ده چې هغه قومونه چې کله د هغوی تهوار راشي د خوشحالۍ ورځ راشي نو هغه قومونه هغه چې دی نو هغه خپل ټول حدود چې دی نو هغه پار کړي حدود چې دی نو د هغې دپاره قایم نه وي هر حد چې دی نو هغه کراس کړي په دغه ورځ باندې د دغې قوم ته ازادي وي هر قسمه ازادي وي که هغه د یهودیان د عیسایان وي که هغه هندوان دي هغوی ته چې دی نو هغه په دغه ورځ باندې ازادي وي لیکن کله چې د مسلمان دغه د تهوار ورځ راشي نو مسلمان ته داسې نه دی ویلی شوي چې ای مسلمانه یو میاشت خو تا عبادت وکړو یو ورځ چې دی نو هغه ته خپل چې دی نو هغه حدود چې دی نو هغه کراس که داسې ورته نشي ویلی ای مسلمانه نن په تا خوشحالي راله هسې نه چې ته خپل رب چې دی نو هغه هیر کې نو د دغې خوشحالۍ په شروع کې په تا باندې یو زیاتي مونځ چې دی نو هغه لازم کړی شوی دی چې دغه مونځ د اختر مونځ دی او دغه مونځ چې دی نو هغه دغه مونځ چې دی نو هغه د اختر مونځ چې دی نو هغه لازم کړی شوی دی په دې ورځ کې د پاره د دې چې دا مسلمان هغه خپل رب هیر نه کړي دا مسلمان که د خوشحالۍ موقع راشي هم خپل رب هیر نه کړي که د غم موقع راشي هم خپل رب هیر نه کړي چې کله څوک وفات شي نو هم مونځ چې دی نو هغه لازم کړی شوی دی په هغه باندې د جنازې مونځ
ځکه چې د خپل رب په دې غم کې هم هیر نه کي او چې کله به خوشحالي رااله په دې کې به هم مونځ لازم کړی شوی دی دپاره د دې چې دی په دې خوشحالۍ کې هغه خپل رب چې دی نو هغه هیر نه کي نو دا د خوشحالۍ ورځ په دې کې چې دی نو هغه خپل رب هغه هیرول نه دي پکار په دې کې هر وخت چې دی نو هغه خپل رب هغه یاد ساتل پکار دي د دې وجې نه چې دی نو هغه الله پاک په مونږ باندې هغه د مونځ چې دی نو هغه لازمي ګرځولی دی او بل دا دی چې مونږ د خپل رب چې دی نو هغه باغیان نه یو یې که نه دا مثال په طور باندې یو کس دی یو کس دی هغه چې دی نو هغه بینک ته لاړو دی هغې بینک والا نه پیسې راخلي دی وله زوړ نوټ ورکړي هغه ته وایي چې ماله به دې باندې نوی نوټ راکړه هغه وله ښه په خوشحالۍ سره ورکړي چې دا واخله زوړ نوټ یې راکړو نوی والا لیکن یو کس داسې دی چې هغه راغی او هغه یو لوټ راوړو او د دغې بینک والې د مخې چې دی نو هغه سیرې کو چې زه ستاسو دا لوټ نه منم سیرې کو او بیا دغه سیرې لوټ چې دی نو هغه بینک والې له ورکړي چې دا واخله د دې په بدله کې ماله نوی لوټ راکړه هغه پولیسو ته ټلیفون وکړي چې راشه د حکومت پاکستان د یو نوټ چې دی نو هغه د توهین وکړو دی به جیل ته واچوي نو دی څه دی دغه کس اوس باغي دی دا دویم چې کله یې نوټ سیرې کړو نو دی باغي وګرځېدو نو د باغي کس چې دی نو هغه معاف کېدل چې دی نو هغه نه وي نو مونږ به د رمضان کې هم خپل رب نه چې دی نو هغه دعا کوو یا الله مونږ چې دی نو هغه باغیان نه یو زمونږ نه قصور چې دی نو هغه شوی دی زمونږ نه په روجو کې هغه کوتاهي شوې ده د عظمتونو چې دی نو هغه میاشت راله د برکتونو میاشت راغله لیکن مسلمان د هغې قدر ونه کو څنګه چې د هغې د قدر حق و هغه شان قدر یې ونه کو هغه شان روجې ونه نیولې هغه شان منځونه یې ونه کړل هغه شان نوافل یې ونه کړل هغه شان تراویح ونه کړلې نو دا مسلمان چې دی نو هغه قصوروار دی نو کله چې دی د اختر په ورځ باندې راشي نو د خپل رب نه دعا کوي ای ربه زه قصوروار یم لیکن زه چې دی نو هغه باغي او سرکشه نه یم داسې مې نه دی کړی چې داسې اعلان وکړم چې زه روجې نه نیسم زه د خپل رب چې دی نو هغه سرکشه شم داسې نه ده بلکې مونږ روجې نیولې دي مونږ چې دی نو هغه منځونه کړی دي مونږ تراویح چې دی نو هغه کړی دي لیکن په دې کې به کوتاهیانې راغلي نو مونږ د خپل رب چې دی نو هغه قصوروار یو لیکن سرکشه او باغیان چې دی نو هغه نه یو زمونږ منځونه د هغې قابل نه دي زمونږ روجې د هغې قابل نه دي لیکن د رب د ذات نه دغه امید دی ځکه خو رب وایي چې تاسو هغه منځونه هغه د دې قابل نه دي روجې د دې قابل نه وي لیکن بیا هم تاسو اختر ورځ باندې راشئ تاسو ته اعلان کیږي قوموا مغفورا لهم د دې ځای نه چې واپس کیږئ ستاسو بخشش چې دی نو هغه شوی دی تاسو ته چې دی نو هغه معافي کړی شوې ده نو په داسې حالت کې چې دی نو هغه د دې ځای نه پاسېږي نو زمونږ نه روجې د هغې لایق دي او نه منځونه د هغې لایق دي چې څنګه شان د هغې و لیکن مونږ قصوروار یو خپل رب ته چې دی نو هغه قصوروار یو مخکې د دې نه چې دغه روجې او دغه منځونه زمونږ خلاف ګواهي ورکوي د دې نه مخکې مونږ د دې اقرار کوو چې زمونږ منځونه او روجې د دغې لایق نه وي نو اختر چې دی نو هغه الله پاک د دې قوم دپاره د دې امت دپاره چې دی نو هغه مقرر کړی دی نبی علیه السلام چې کله حدیث کې راځي مدینې ته راغی نو مدینه کې چې دی نو هغه خلکو د خوشحالۍ یو 2 ورځې مناوالې نبی علیه السلام تپوس کې دا 100 ورځې دي نو خلک ورته وایي جواب ورکوي چې دا یو 2 ورځې دي په دې باندې موږ خپله خوشحالي د مخکې نه مناوو نبی علیه السلام ورته جواب ورکوي چې د دې نه غوره ورځې چې دی نو هغه ستاسو لپاره الله پاک مقرر کړي دي او هغه ستاسو د خوشحالۍ او د اختر ورځې دي چې یو په هغې کې د عید الفطر ورځ ده او بل په هغې کې د عید الاضحا ورځ ده دا 2 ورځې الله پاک ستاسو لپاره مقرر کړي دي نو په دغه 2 ورځو کې خپل خوشحالي تاسو هغه مناوهئ نو عید الفطر او عید الاضحا دا د مسلمان د خوشحالۍ تهوارونه دي دا د مسلمان د خوشحالۍ ورځې دي او بیا دا دواړه هغه ورځې دي چې دا د یو شخصیت سره تعلق نه ساتي دا د یو تاریخي واقعې سره تعلق نه ساتي بلکې مسلمان چې کله عبادت پوره کړي د هغې نه بعد د خوشحالۍ په طور باندې دته دا ورځې ورکړی شوي دي دا د مخکینو قومونو د اخترونو په شانتې نه دی چې د عیسایانو اختر
د عیسی علیه السلام سره چې دی نو هغه تړلی دی هغو په 25 دسمبر باندې چې کوم کرسمس مناوهي یا نور داسې چې دی نو هغه خپل د خوشحالۍ ورځې مناوهي هغه د یو کس سره چې دی نو هغه تړلی شوي دی یو ذات سره که هغه د یهودیانو اخترونه وي هغه هم د یو تاریخي واقعې سره تړلی شوي دي که هغه د هندوانو چې دی نو هغه اخترونه او دیوالیانې وي هغه هم د یو تاریخي واقعې سره تړلی شوي وي لیکن کله چې د مسلمان د تهوار ورځ راشي کله چې د مسلمان د اختر ورځ راشي په دې کې د تاریخي واقعې چې دی نو هغه هیڅ چې دی نو هغه دخل نشته دی دا د تاریخي واقعې په بدل کې مسلمان له الله پاک نه دی ورکړي داسې چې دی نو هغه نه دی بلکې په دې بدل کې دی چې ای مسلمانه تا یو میاشت چې دی نو هغه روژې ونیولې یو میاشت تا عبادت وکړو د دې په بدل کې تا له د عید الفطر چې دی نو د اختر درکړی شو او ای مسلمانه تا یو اهم عبادت وکړو چې هغه حج دی د دغه حج په بدله کې تا ته عید الاضحی چې دی نو هغه درکړی شو نو دا اوس داسې عبادتونه دي چې عید د عود نه دی یعنې په معنی د دوباره بار بار راتلو باندې نو دا داسې ورځې دي چې په خپله ته یو عمل وکړې بار بار یې کوې نو هغه اختر سته هر کال چې دی نو هغه راځي روژې چې دی نو هغه مسلمان هر کال ونیسي د دې نه بعد چې دی نو هغه اختر راشي حج چې دی نو هغه هر کال کېږي د هغې نه بعد چې دی نو هغه اختر راشي نو کله چې مسلمان د عبادت نه فارغ شو یو اهم عبادت دی د دې په بدله کې الله پاک دله چې دی نو هغه اختر ورکړ داسې نه ده چې نبی علیه السلام پیدا شو دله د اختر ورځ ورکړه داسې نه ده داسې هم نه ده چې نبی علیه السلام کله هجرت وکړو مدینې ته هغه ورځ هم تاریخي ورځ ده په دغه ورځې د اختر ورځ مقرر نه کړه شریعت نبی علیه السلام د جنګ بدر معرکه کوي یو تاریخي معرکه ده د حق او د باطل یو عظیم الشان جنگ دی نبی علیہ السلام دعا کوي ای الله په مخ د ځمکه باندې دغه 313 چې دی نو هغه ستا نوم اخیستونکي دي که دا ختم شول ستا نوم اخیستونکی به څوک پاتې نه شي داسې یو تاریخي معرکه کېږي لیکن هغه د بدر ورځ چې ده هغه د اختر ورځ ونه ګرځولی شوه ځکه دا تاریخي واقعیات دي دغه رنګې نبی علیہ السلام چې دی نو هغه د احد جنګ کوي دا هم یو تاریخي جنګ دی خو دغه ورځ د اختر ورځ ونه ګرځولی شوه نبی علیہ السلام باندې دین مکمل کیږي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا د نهم ذوالحجې ورځ ده د جمعې ورځ ده په دغه ورځ باندې دا آیت نازلیږي چې نن ستاسو لپاره دین مکمل شو نو که دا اختر دا په شریعت کې د یو تاریخي واقعې سره تعلق لرلی نو خاص کر په دغه ورځ به اختر وبیا چې ګوره دین مکمل شو د دین د خوشحالۍ بله چې دی نو هغه بله څه موقع نشته دی چې دین مکمل شو هیڅ یو دین ته الله پاک داسې نه دی ویلی چې نن دا ما مکمل کو لیکن دې دین ته الله پاک ویلی دی د شریعت ته چې الله پاک فرمایي دا ما مکمل کو یو یهودي راغی په عمر رضی الله تعالی عنه پسې وایي ستاسو په دې شریعت کې او په دین کې یو داسې ورځ تاسو له الله پاک درکړې ده که چېرې دغه ورځ مونږ له الله پاک راکړی وی او داسې مونږ ته فرمایلی وی چې نن ستاسو لپاره مونږ ستاسو دین مکمل کو نو هغه ورځ به مونږ اختر مناوو په هغه ورځ به مونږ چې دی نو هغه خپل تهوار هغه ورځ باندې مقرر کړی و عمر رضی الله تعالی عنه ورته جواب ورکوي او ما ته معلومه ده چې هغه ورځ د څه وه په هغه ورځ باندې الله پاک چې دی نو هغه دوه د عظیمې ورځې چې دی نو هغه جمع کړې وې یو د جمعې ورځ وه او یو د عرفې ورځ وه د نوروز الحجې ورځ وه دغه دواړه ورځې چې دی نو په دې باندې جمع کړی شوي دي لیکن عمر رضی الله تعالی عنه ورته داسې ونه ویل چې موږ په دې باندې خپل اختر مناوو بلکې دا اختر هغه دوه ورځې دي چې هغه د عید الفطر ورځ ده چې کله مسلمان د رمضان د روژو نه فارغ شي په خوشحالۍ کې د عید الفطر ورځ ورکړی شوې ده او چې کله مسلمان د حج نه فارغ شي دته په خوشحالۍ کې چې دی نو هغه د عید الاضحی ورځ ورکړی شوې ده بیا دومره ده چې مناسبت صرف د وجهې سره دی چې دی بیا صرف وجهه وکړي د خوشحالۍ د شکرانې په طور باندې دا پې واجب ګرځولی شوي ده خو به هر حال تعلق یې د دې دوو خبرو سره دی چې د رمضان او د حج سره ځکه تاریخي واقعه چې کله لکه بالفرض د نبی علیه السلام هجرت کړی په کومه ورځ نو هر کال چې دغه ورځ کله راځي یا د بدر ورځ د 17 رمضان المبارک دی نو 17 رمضان خو راشي یا د هجرت هغه ورځ خو راشي خو هغه هجرت خو هغه ورځ نه کېږي که نه د بدر هغه ورځ چې دی نو هغه ورځ باندې د بدر جنګ کېږي صرف هغه ورځ چې دی نو هغه بل کال چې دی نو هغه دوباره راشي نور د بدر معرکه هر کال نه کېږي صرف په هغه کال شوي ده او روجې چې دی نو دا خو هر کال نیولی کېږي حج چې دی نو هغه خو هر کال کېږي بعضې خلک کوي بعضې نه کوي خو هر کال خو کېږي نو د دې وجې نه چې دی نو هغه اختر په دې کې چې دی نو هغه مقرر شوی دی
او بیا چې کله د اختر رشي نو نبی علیہ السلام فرمایي فاذا كانت ليله الفطر سميت تلك الليله ليله الجائزه. کله چې د اختر شپه راشي نو دغه شپې نوم چې دی نو هغه لیلة الجائزه نوم وګرځولی شي. لیلة الجائزه جائزه د بدلې شپې ته ویلی شي. کله چې یو مزدور عمل وکړي هغه ته چې دی نو هغه مزدوري ورکولی شي دغې ته جائزه ویلی شي. نو مسلمانانو روژې ونیوې د دغې روژو بدله چې دی نو د دغې اختر په شپه باندې چې دی نو هغه ورکولی شي. د دې وجې نه دې ته لیلة الجائزه ویلی شي. فاذا كانت غداة الفطر او کله چې د اختر سحر شي نو الله پاک فرشتو ته حکم وکړي چې ځمکې ته کوشئ. فرشتې ځمکې ته چې دی نو هغه راشي د اختر په سحر باندې لکه نن د اختر سحر دی فرشتې راکوزې شي نو دې چې دی نو هغه فیقومون علی افواه السکک دې چې دی نو هغه د کوڅو په دې سرونو باندې ودرېږي په هره کوڅه باندې فرشتې چې دی نو هغه ودرېږي. فینادون بصوت نو فرشتې دا اواز کوي دغه اعلان کوي یسمع من خلق الله عز وجل الا الجن والانس. دغه اواز چې دی نو د پیری او د انسان نه ټول مخلوق اوري خو علاوه د انسان او د پیری نه ځکه دا دوه مخلوق چې دی نو دا مکلف دي. د دې دوه مخلوق نه تپوس کېږي په دې باندې الله پاک اعمال فرض کړي دي نو دا مکلف مخلوق دی نو چې هر کله دې د فرشتو اواز واوري نو بیا د غیب هغه ایمان او هغه چې دی نو هغه پاتې نه شول ځکه ایمان خو د غیب معتبر دی. چې کله هغه ته خبر ورکړی شو چې فرشتې راکوزېږي مؤمن ته هغه ستا لپاره دعاګانې کوي دا خبرې کوي دی په ایمان راوړي خو د په سترګو لیدلې خو نه دي فرشتې نو چې هر کله دی فرشتې ویني او دی اواز واوري نو دی خو بیا خامخا عبادت کوي دی خو به خامخا په عبادت خو خوند خو هغه کوي چې د اواز نه دی اورېدلی د فرشتو د لیدلې نه دي خو دته چې دی نو هغه د حدیث په ذریعې سره معلومه شو چې فرشتې راکوزېږي د اختر په سهار دغه عبادت اصل عبادت دی. نو د دې دوو مخلوق نه علاوه نور مخلوقات اوري ځکه هغه مخلوق مکلف نه دی نو که هغه یې واوري دغه اورېدل څه پروا نه کوي. نو د دې دوو مخلوقاتو نه علاوه چې انسانان دي او جنات دي دا مکلف مخلوق دي د دې نه علاوه ټول مخلوق هغه اواز اوري. دا فرشتې په هره کوڅه باندې ولاړې دي دغه فرشتې اواز کوي دغه فرشتې اواز کوي چې نن ستاسو ته چې دی نو هغه بخشش شو تاسو چې دی نو هغه بخلی شوي یئ. کله چې دغه بنده د عیدګاه طرف ته روان شي دی د سحر مانځه طرف ته روان شي نو فرشتې د ده لپاره دعاګانې کوي. بیا الله پاک د فرشتو نه تپوس کوي په فرشتو باندې فخر کوي چې ای فرشتو دا هغه انسان دی چې تاسو اعتراض کړی ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تاسو وایئ چې ای الله ته هغه انسان پیدا کړي چې هغه په مقدس مکه باندې وینې تویوي دا هغه انسان دی وګورئ لاندې لاړ شئ وګورئ دغه فرشتې الله پاک راکوزې کړي فخر به کوي چې نن دا هغه انسان دی چې تاسو وی دی په مقدس مکه وینې تویوي نن هغه انسان دی چې هغه یو میاشت هغه زما په اطاعت کې تېره کړه یو میاشت زما دپاره روژې ونیولې یو میاشت تراویح وکړلې یو میاشت چې دی نو هغه ځان داسې محفوظ وساتو نن د اختر ورځ د لاړ شئ وګورئ دغه انسانان فخر کوي الله پاک په فرشتو باندې. بیا د فرشتو نه تپوس کوي ای زما فرشتو د هغې کس څه بدله ده چې هغه خپله مزدوري پوره کړي نو د هغه ته به چې دی نو هغه څه بدله میلاویږي نو فرشتې ورته جواب ورکوي چې د هغې کس بدله چې یو سړی کار وکړي یو عمل وکړي د هغه بدله دا ده چې هغه ته پوره پوره بدله ورکړی شي. یو مزدور دی هغه مزدوري وکړي د دغې مزدورۍ بدله دا ده چې دته چې دی هغه ماښام له پوره پوره مزدوري ورکړی شي. نو الله پاک یا فرشتې ګواه کوي ای فرشتو تاسو ګواه شئ نن دې مؤمنانو ته چې هغو روژې ونیولې تاسو ووایئ چې پوره پوره بدله ورته ورکړی شي نن تاسو ګواه شئ دا ټول چې دی نو هغه ما بخلي دي. بیا راځي بل روایت کې چې د دې ګناهونه چې دی نو هغه ما په نیکو باندې بدل کړي دي د دې ګناهونه په نیکو باندې بدل شول. بیا اواز وشي پاسې په داسې حالت کې واپس کېږئ مغفورا لهم چې تاسو ته بخشش چې دی نو هغه شوی دی. په داسې حالت کې د عیدګاه نه واپس لاړ شئ په داسې حالت کې د اختر د مانځه نه واپس لاړ شئ مغفورا لهم چې تاسو ته بخشش شوی دی.
تاسو ته چې دی هغه بخشش او بخښنه شوې ده په داسې حالت کې چې دی هغه د عیدګاه نه واپس لاړ شي. نو یو روایت کې راځي چې کله د آخرت په ورځ باندې بنده راوستلی شي نو ده ته به نیک اعمال ورکړی شي. نو دی به چې الله پاکه ما خو دا نیک اعمال نه کړي دا د څه بدله ده؟ نو الله پاک ورته وایي چې دغه ګناهونه چې تا کوم کړي وو هغه ګناهونه ستا په نیک اعمالو باندې نن بدل شوي دي او دا د هغې بدله ده. نو دغه بنده به وایي چې یا الله پاکه ما خو هغه پلانکې ګناه هم کړی ما خو نور ګناهونه هم کړي دي ډېر د هغې بدله خو به هم را که نه نیکۍ کې بدله کړه. خو بهرحال دا د یو واقعې سره تعلق ساتي. دغه ګناهونه دا به د الله پاک په نیکو باندې بدل کړي. د ده نه چې څومره ګناهونه شوي ده به توبه ویستلي په رمضان کې هغه توبه به الله پاک قبوله کړې هغه ګناهونه چې څومره دي هغه به چې بدل شي په نیکو باندې. او په داسې حالت کې به دی د عیدګاه نه واپس سي په داسې حالت کې به دی د اختر د مانځه نه واپس سي چې د ده به بخشش چې دی نو هغه شوی وي. لیکن دومره ده چې په خپلو اعمالو باندې هغه غرور او تکبر نه دی پکار په خپلو اعمالو باندې بروسه نه ده پکار د الله پاک د ذات نه چې دی نو هغه امید ساتل پکار دي د الله پاک د ذات نه چې دی نو هغه بروسه ساتل په هغه باندې پکار دي چې الله پاک په خپل رحم سره چې دی نو هغه بخي. ځکه هغه کس هغه هم چې دی نو خپل ځان له دوکه ورکوي چې هغه څه عمل نه کوي او د الله پاک نه چې دی نو هغه د ښه امید چې دی نو هغه ساتي چې الله پاک به ما ته بخشش وکړي او د الله پاک او دغه اواز کوي چې الله پاک غفور رحیم دی. دغه کس خپل ځان له دوکه ورکوي چې ته نیک اعمال وکړه هلو الله پاک چې دی نو هغه غفور رحیم دی ځکه ستا دا نیک اعمال به د هغې قابل نه چې دا قبول کړی شي لیکن بیا به هم الله پاک ستا دا نیک اعمال هغه قبول کړي. او دغه کس هم ځان له دوکه ورکوي چې کله نیک اعمال وکړي او په خپل نیک اعمالو باندې د دومره بروسه وي چې زه به په دې نیک اعمالو باندې چې دی نو هغه جنت ته ځم. نه دغه نیک اعمال تا وکړل ته به د الله پاک په رحم باندې چې دی نو هغه جنت ته ځي. نو په خپل اعمالو باندې هغه غرور او بروسه هم داسې نه ده پکار د الله پاک د ذات نه هغه امید ساتل پکار دي. نو د اختر ورځ دا د مسلمان دپاره هغه د خوشحالۍ ورځ ده خو د خوشحالۍ ورځ داسې هم نه دي چې دی خپل رب په دې کې هیر کړي بلکې خپل رب په دې کې یاد ساتل پکار دي. او چې کله د رمضان روژې دې ونیوې نو بیا د روژو نه غافله کېدل نه دي پکار بیا هم چې دی نو هغه د روژو اهتمام پکار دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چا چې د شوال په میاشت کې شپږ روژې ونیوې کانه که صیام الدهر نو دا داسې دی لکه دی چې ثابته میاشت هغه روژې ونیسي دا داسې ده. او ثابت کال چې دی نو هغه یا ثابت عمر روژې ونیسي. یو حدیث کې راځي چې که صیام الدهر د ټول عمر د روژو برابر دي بلکې راځي چې د یو کال د روژو برابر دي. او بیا چې دی نو دغه آیات ولوستو چې هر نیکي چې دی نو هغه د هغې ثواب په لسو باندې دی. نو یو نیکي چې دی نو هغه په لسو باندې میلاویږي نو د یوې روژې بدله چې دی نو هغه په لسو باندې شوه. نو 10 روژې چې په رمضان کې کله ونیولې شوې نو دی له چې کله په 10 کې ضرب ورکړي نو د دې تقریبا دغه لسو میاشتو روژې چې دی نو هغه دا رالې. او چې کله شپږ روژې پسې نورې ونیولې شي نو هر روژې چې په شپږو باندې شي نو دا 2 میاشتې روژې دا شوې نو 10 میاشتې روژو ثواب چې دی نو هغه د رمضان میلاو شو. چې کله پسې شپږ روژې چې دی نو هغه د شوال ونیولی شوې د وړکې اختر شپږ روژې چې کله ونیولی شوې نو دا ګویا کې د 2 میاشتو روژې دي. نو د 10 میاشتو روژې هغه د رمضان شوې د هغې ثواب یعنې د 10 میاشتو ثواب پې میلاویږي او دغه رنګې چې دی نو د 2 میاشتو ثواب هغه د شوال په روژو میلاویږي. نو دا داسې دی گویا کې د رمضان روژې چا ونیوې بیا پسې د شوال شپږ روژې ونیوې نو حدیث کې راځي دا داسې دی لکه گویا کې د ده ثابت کال روژه ده یعنی د ثابت کال د روژو ثواب درته میلاو شو په دې باندې نو ثواب ورته میلاویږي په دې باندې. نو د شپږو روژو چې دی نو هغه هم اهتمام پکار دی چې په شوال کې هغه شپږ روژې هغه ونیولی شي په وړوکې اختر کې نو چاته څه عذر دی نو د دې هم اهتمام پکار دی. او بیا د اختر په سحر باندې یو بل عمل هم الله پاک هغه په دې مؤمن باندې لازم کړی دی چې ای مسلمانه په تا خو اختر راغی په تا خوشحالي راله لیکن ته خپل غریب مسلمان رور چې دی نو هغه چېرته هیر نه کړې. د دې سره سره د خپلې خوشحالۍ سره ته 2 رکعته مونځ کې خو د دې سره سره ته چې دی نو هغه د الله پاک په لاره کې هغه صدقه هم ورکړه. ته دغه صدقه فطر په تا باندې لازم کړی دغه هم ادا کا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى
نو حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې دا آیات د سباره کې نازل شوی دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د صدقه فطر په باره کې نازل شوی دی قد افلح من تزکا په تحقیق سره کامیاب شو هغه څوک تزکا چې خپل ځان پاک کو او پاکۍ نه مطلب دلته چې دین هغه زکات دی یا صدقه فطر دی نو تقریبا یو حدیث دوه کې راځي چې د دینه مراد هغه صدقه فطر دی وذكر اسم ربه او خپل د رب نوم یاد کو نو بعضی روایت کې راځي چې د دینه مراد هغه تکبیرات دي فصلى بیا منځ وکړو نو در منصور او بعض مفسرین لیکلي دي چې د دینه بیا د اختر منځ مراد دی نو دې آیات کې راځي چې صدقه فطر وکړو تکبیرات ہوئے الله اکبر وغیرہ الی اخره دغه تکبیرات ہوئے او بیا چې دینه د اختر منځ وکړو نو دغه کس چې دینه هغه قد افلح دغه کس چې دینه هغه کامیاب شو او یا صدقه فطر باره کې راځي چې په روزو کې څومره کوتاهی شوې ده په روزو کې چې دینه هغه چاته بد رد ویل دي په روزو کې د جبې نه چې دینه هغه داسې کلمات ویل دي چې هغه مناسب نه وو د روزې سره چې دینه د شان سره هغه نه خایل نو کله چې انسان صدقه فطر ورکي نو کله چې د اختر نه مخکې ورکي یا د اختر نه بعد ورکي نو دغه صدقه فطر چې دینه هغه د دغه روزو چې دینه څومره کا کوتاهی په دې کې ددنه په دې روزو کې شوی د دار هغه کفاره وګرځي او بل حدیث کې راځي کله تاسو کې غریب دی او کمالدار دی صدقه فطر چې دینه هغه ورکي هر چې مالدار دی نو د هغه د مال چې دینه هغه پاکي به په دې سره راځي او هر چې غریب دی کله صدقه فطر ورکي په دمان صدقه فطر لازم نه ده خو بیا هم د صدقه فطر ورکړه نو حدیث کې راځي چې الله پاک په دله د دینه چې دینه هغه غوړه ورکي د دینه ولا ډیر ورکي او بل روایت کې صدقه فطر په باره کې راځي وای کله چې انسان روزي ونیسي نو دغه روزي چې دینه د معلق شي د ځمکه او اسمان په دې مابین کې چې دینه هغه معلق تی بر نزي دغه روزو دا ثوابونه چې دینه هغه بر نزي اسمانونو ته تر څو چې د صدقه فطر نه ادا کړي چې کله د صدقه فطر ادا کی دغه چې دینه عمل بر وخی چې بر چې دینه هغه لاړ شي دا قبول شي بیا نو نبی علیہ السلام حدیث ده چې کله انسان صدقه فطر ورکړي نو د عمل چې دینه هغه بر لاړ شي د دینه مخکې دا عمل د ځمکې او اسمان په مابین کې چې دینه هغه موقوف دی نو صدقه فطر کې هم چې دینه هغه د مانځنه مخکې یا وروسته چې دینه هغه ورکول پکار دي که غریب وي او که مالدار وي نو چې چا وس کېږي او که نه کېږي لیکن که ورکړي نو ښه خبره ده چې وسې نه کېږي او که ور نه کړي نو لازمي پې نه ده په غریب باندې په هر حال د صدقه فطر چې دا داسې چې دینه هغه د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې کې خپل غریب مسلمان ورور چې دینه هغه هم هیر نه کړی شي نو دا زمونږ چې دینه هغه د اختر ورځې دي دوه چې دینه د اختر ورځې عید الفطر او عید الاضحی نو د اختر چې دینه هغه د مانځه چې دینه هغه نیت چې دینه هغه داسې چې دینه هغه وتړلی شي اصل کې نیت هغه لازمي نه ده چې په ژبه وکړی شي تاسو ټول راغلي د دې لپاره راغلي چې موږ د اختر مونځ کوو هر سړی دې لپاره راغلی موږ د اختر ساختي مونځ کوو نو اصل کې نیت د زړه ارادې ته ویلی شي د زړه ارادې ته